برکت دیتا وی چې شی لګي او خیر پکې ډېری. مثلا یو سړی دی د هغه 1,00,000 روپۍ تنخواه ده او په کور کې 15 کسه دي خو په هغه لکې گزاره نه کېږي. میاشت پس قرضداري، نن هغه بیمار سبا هغه بیمار، نن هلته غم نن دلته ښادي، میاشت هغه 1,00,000 روپۍ تنخواه نه رسي. مونږ وایو دې په خپله وایي یاره مولوي صاحب برکت نشته. بل سړی دی د هغه 10,000 تنخواه ده همدقسې 15 کسه کوری دی او هغه په هغه 10,000 کې خپل کور هم پالي، مدرسې سره به امداد کوي، کونډو رونډو سره هم خدمت کوي. هغه وایي خدایه پیسې خو لږې دي خدای کې برکت دی. برکت معنوي طاقت ته وایي. یو ظاهري شی وي یو معنوي شی وي. یو سړی نیک سړی کور کې به خپل منځ کاو، تهجد به کول، خو څه کار روزګار به یې نه کاو، بس کار روزګار ورته نه میلاوېده. نو د ده او د ښځې به روزانه جنجال و. ښځې به ورته وي د خدای بنده مزدوري کوه، چېرته په هفته کې به یو ځل مزدوري میلاو شوه ډوډۍ به یې راوړه او ښځې به یې ټول عمر دا وچې ډوډۍ او دا ټماټر مماټر ټکول او په دې به یې ګزاره کول. یا د خدای بنده بچي دي وږي دي نار دي کار کوي. ښځې زه څوک هم بار وځم ما باندې څوک کار نه کوي، دې اړې نشته. څوک یو ځل یې خوب ولید، خوب کې ورته چاوي چې پلانکي ځای ته به لاړ شي، هلته یو تیږه ده او د هغې تیږې لاندې 100 درهمه پراته دي، دا روچت که دا ستا دپاره تحفه ده. نو دی په خوب کې دا سړي نه تپوس کوي وی برکت پکې شته که نه؟ هغه وی برکت پکې نشته. وی نه مې دي په کار. چې سار راویښ شو ښځې ته یې وی دغسې خوب مې ولید، هله شا به ورشه 100 درهمه خو داسې دي لکه دې زمانه کې چې یو 10,00,000 روپۍ وي د هغه زمانې په حساب 100 درهمه ډېر شی و. 10 درهمه چې به چا پټ کړل لاس به یې پرې کړم. وی شابه سړیه زر د بچي دینار دی. وی نه ماته خوب کې تپوس وکړه چې برکت پکې شته او که نه؟ هغه وی برکت پکې نشته. نه راله چې برکت پکې نه سلی رالم چې برکت نه خدا معنا چې یا به ته ناجوړه کېږي اوس پتا به لګي، یا به زه ناجوړه کېږم په ما به لګي، یا به مې بچې اوس د کوټې نه راوغورځېږي په هغه به لګي. نو څه پې کوم؟ ای سړیه ته برکتونو پسې ګرځې او موږ په خېټه نار یو. نیک بخته برکتونه پرېږده ورشه، نیک بازار ته لاړ شه، اوړه موړه غوړي مړي چینې چې هغه زمانه کې سو راوړه. ناز ښځې چې برکت پکې نه راوړه. ښځه کښېنه برکتونو پسې ګرځه، تم نار نور ګرځه او موږ به همدغسې. سبا یې بیا خوب ولید، همغه سړی ورته وایي پیسې دې راوانه غشتې وې؟ نه. وی ولې؟ وی تا وی چې برکت پکې نشته، چې برکت د الله نه معنوي طاقت دی چې هغه نی څه پې کوم؟ وی ښه داسې وکړه چې ورشه پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او دی نښه ده، هغه اوچته که 10 درهمه به پرته وي. دی ورته وی برکت پکې شته که نه؟ وی نه. وی نه مې په کار. سارې ښځې ته نو ښځه ورته وی د خدای سپېرل سلو نه 10 شی راغی، ورشه دا 10 راوړه اوږې یو، ته برکتونو پسې ګرځې زمونږ خېټه چینګېږي او د بچو خېټه دې چینګېږي. وی ښځې چې برکت پکې نه چې ګوتې نه وروړو. ای سړیه دا برکت څوک دی؟ دا څه شی دی؟ دا د خدای طاقت دی چې په لږ شي کې یې واچوي. یو سړی لاړ ډاکټر نه او هغه ته یې د 10,000 دارو لیکل او په هغې جوړ نه شو، برکت پکې نشته. یو سړی ډاکټر له لاړ او هغه ورته د 200 روپو دارو لیکل او الله پکې شفا دن اچولي، برکت پکې د خدای پې جوړ کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل ام سلیم راله، بیبي ده، حضرت انس د ام سلیم زوی دی. حضور پاک یو ځل فرمایل وی یو ماشوم مې پکار دی چې زما خدمت وکړي. ابو طلحه لاړ ام سلیم ته وی حضور پاک یو بچی غواړي د خدمت لپاره.
او دا نسو خيار دې نه ورکو شابه زر بوزه دې د لسو کالو د پټېنې حضور پاک له راوست وی دا الله رسول دا بستا خدمت کوي دا رکوټې دی خو خيار دی حضرت انس لس کال د حضور پاک خدمت کړي لس کال یو شان لکه د بچی وسره تیر کړي دي او په دې لسو کالو کې دی وی چې حضور پاک خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین لس کال خدمت میں کړي دي فما قال لي اف قط په دې لسو کالو کې ما ته د خلینا اف قدرم ندی وستري نو یو ځلې دا مور راله ام سلیم نو حضور پاک ته وی دا الله رسول انس خادمک ستا خادم دی ادعو الله له د خدای نه ولا لږه دعا وغواړه کړه الله اکبر رسول الله مبارک څه دعا غواړي اللهم بارک له فی عمره وولده وماله یا ورزقه برکت دی وکړه دیو نه وی چې خدای عمر ولا زیات کې دیو نه وی زد فی عمره یا نه دی وی اکثر ماله یا نه دی وی چې مال ولا ډیر کا اکثر ولده نه وی چې بچی ولا ډیر کا بارک لفظ وی چې خدایا دل پر رزق او په مال کې برکت واچو چې لګوي خیر دی خو چې کار په ډیر وشي عمر کې برکت واچوا چې عمر ډیر دینی خیر دی او چې بل سړی په سلو کالو کې څومره عبادت کوي چې دې په لسو کې غمرو کی بچو کې برکت واچوا د یو سړی به 50 بچی وي چې هغه مره فایده به پکې نه لکه د په دا 50 کې چې څومره اصل برکت چې مال کې د برکت ني سوړې به وته ډېری وي په دې سوړو به د اعمال وزي جمع کېږي به نه او برکت سوړې به بندې وي لږ مال کې به خیر او فایده ما ته خلک وایي تاسو مولیان یو ځل مې خبره کوله مې هلکه ګورې زمونږ د مولیانو تنخواګانې نشته بچو باندې علم وکې ډوډۍ به خدای ورکوي تنخواګانې منخواګانې نشته مې زمونږ د غټ قاري او د غټ مدرس 4,000 تنخوی چې غټ شیخ الحدیث 6,000 چې ته کراچۍ کې که ډېرې وي به خو زمونږ په پښتونخوا کې دغه 15,000 او 10,000 او 12,000 او 8,000 چې ډېر غټې 6,000 یعنې 4-15,000 یو بابا ما ته وی 4,000 تنخوا مې او وی دا د میاشتې معنا دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي مې باباجي خخ کولې اوهو من خو 8,000 تنخوا لو او میاشت کې قرضدار یو چې میاشت پوره شي د دکان من خو 8,000 تنخوا لو او میاشت کې قرضدار یو چې میاشت پوره شي د دکاندار نه پټېږو او تاسو وایي په 4,000 زمونږ ګزاره کېږي مې باباجي خبرې ته غوږ کېده په دې 4,000 کې موږ له خدای ډوډۍ هم راکوي په دې کې خدای جامه هم راکوي په دې کې هم خدای حجونه عمرونه هم بوځي هلکه 4,000 پاکستانی دي که ډالري دي نو پاکستانی دي دا څنګه ما بس په دې نه پوهېږم تاسو 8,000 او 1,00,000 تنخوا لې دلته هم تورې پټۍ تړلې هړتال تنخوا باندې کار نه کوي مې چې در مولا هړتال دې ولید د مولا د قرضدار یې ولید ټیک ده که ځان له یو بنګله جوړوي کور جوړوي موټر جوړوي د ښځې او د لور وغیره په خادو او په دغه لګوي او د حد نه زیات اسراف کوي نو بیا ټیک ته قرضدار یې زمونږ د بیا هړتال لیدي نه برې قرضدار یې لیدي دې کې خدای برکت اچي دا برکتی دي سوړي نشته چې په هغه سوړو لګي تاسو ته سوړي دي نن مقدمه ده او نن دشمني ده او نن اسپتال دی او نن دا دی او نن هغه دي په هغې درنه ټولې روانې دي نو چې لختي ته سوړي وي نو اوبه پکې ټینګېدی شي نه او که لختي ته سوړه نی او پوخ لختي وي نو لږو اوبو باندې هم کار کېږي نه ښځه ورته وایي ښه ته برکتونو پسې ګرځه زمونږ خېټې چینګېږي نو بېګال اشنا بیا خوب ولید همغه سړی وی 10 روپۍ دې واخیستې که نه وی تا وی چې برکت نشته مې چې برکت هغه طاقت د خدای نه پټ طاقت چې پکې نی څه پې کوم وی ښه داسې وکړه د کور مخې ته پلانکۍ تیږه اوچته که نو 1 روپۍ ده
سلو نه لسو نه روپے دی ورته برکت پکې شته که نه وی یو شته پکې بس وی دا اخلم ښځې ته وایي ښځې وی سړي خو راته نن یو تیږه وښوله او وی د هغې لاندې یوه روپۍ ده وی پام کوه چې ورنشي سلو نه لس شو لسو نه روپۍ شو دې پسې اوس ګرد ګرده دغسې نار نه و وی نه که نه ښځې برکت پکې شته ای ساده برکت پکې شته سل نالې او یو روپۍ اخلې بې وقوفه داسې څوک شته یو سړی چاته وي سل در کوم وي سل نه یوه راکه دا خو لیوني وي ته روغې که ته لیوني وی ښځې زه تا ته لیوني ښکارم خو زه روغ یم په هغه سلو کې معنوي طاقت د خدای نو دی کې بی یو روپۍ راواغېسته ورغې تیږې لاندې پرته وه سوچ یې وکړه چې ټول عمر مې ښځو بچو ناره تېره کړې ده راشه نن پې ښه شی خورم یو کپ پیلم ښه مزېدار او هغه پې غونډ هغه کپ په دې بچو نن خورم په یو ځل یې پې خورم چې دا خېټې یې غوړې شي لاړه د کبانو بازار ته ښه لوی مضبوط کب یې وکته درهم یې ور وویشته او کب یې په اوږه کړ او کور ته یې راوړه ښځې ورته ویې د خدای سپېره لږ اوړه به دې راوړي لږه سبزي به دې راوړې لږه غوښه به دې راوړې لږ تیل میل به دې راوړي پنځه شپږ ورځې به هم شوې وي نو یو بس ښځې پرېږده ورته دې کې معنوي طاقت دی د الله چې کب یې په منځ اوس پړ د په هغې کې یو هیره راووته یو لال پکې راووت دریابي ښځې داسې دي کب خو یې خوړه هغه لال ورته ناشنا ښکاره شو دا خو څه غمې دی نو صرافانو بازار ته یې یوړو نو یو صراف ته یې ور وویشته وی دا په څو دی دا پیسې راکړه چې ور وویشته او صراف وکړه دا دې څو کړل خره چې مات شوی نه دی دا دې څو کړل صاحب د دې قیمت ما سره نشته دا ډېر قیمتي دی دا پلانکي صراف لی اوس بس سړی پوه شو چې دا جوړه برکت شروع شو چې هغه صراف لی یوړو هغه قدر ورکړه وی دا وګوره څو پیسو دی چې هغه واړو راواړو یاره صاحب د دې قیمت ما سره نشته پلانکي صراف ته ورشه چې که مشر صراف دی هغه سره به چې هغه لی یوړو د هغه زمانې په لکونو درهمو باندې د هغه زمانې هغه غمې خرڅ شو دې ته څه وایي برکت ورته نو قرآن کې الله وایي نو حضرت انس ته رسول الله مبارک څه دعا کوي اللهم بارک فی عمره وولده وماله یا ورزقه د برکت دوا نو حضرت انس چې بوډا شو نو څه وایي وی ما ته حضور پاک د برکت دوا کړې ده ځمکه همغه د ځمکه زیاته نه ده لیکن د خلکو باغ په کال کې یو ځل کجورې کوي یو ځل میوه کوي زما باغ په کال کې دوه ځله میوه کوي او وی په عمر کې مې برکت څه دی عمر همغه هم در دی وی دا د سلو ته نږدې ګیره مې هم تکه توره ده او اوسه پورې مې یو غاښ هم لا نه دی وتی دا برکت شو عمر یې 200-300 ته نه دی رسېدلی لیکن په هغه لږ عمر کې برکت دی چې غاښ نوځي غاښ صفا سالم ویښته تک تور خو زلمیتوب دی که او په اولاد کې برکت څه دی غوره وی 200 بچی نوسان وسی او زامن خو مې ولیدل 298 او خدای دې پکې خیر کې نورم را روان دی وی دې ته برکت وی زمارو اوس برکت د قرآن وره د قرآن برکت یو خدا چې تلاوت وکړي په دې کې ثواب دی یو حرف په لسو بدلیږي دویم دا دی چې بعضې صورتونو کې فایدې دي مثال بدله درکم سوره یاسین چې دی ولسته رسول الله مبارک فرمای د لسو ختم ثواب دی پکې او چې سحر وختي دی ولسته ټول حاجتونه دی خدای پوره کوي سورت واقع چې دی ماښام ماسخوتن ولستله فقر فاقه به در باندې نه راځي آیت الکرسی چې دی ولستله ستا او ستا د ټول کور به خدای حفاظت کوي اخیری صورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چې شپې ولولې په لاسونو په ځان لاس راکاږې ټوله شپه به د خدای پاک د سحر جادو نه حفاظت کوي د کوډې دم شي
سورت فاتحه چې دی ولستله شفا ده پکې. دا د بعضې سورتونو فیدې دي او دی برکت دی زمارونو. خو یو خبره به درته وکړم، ته به وایې چې یا ما خو بېګا آیت کرسي لوستلې وه، زما خو حفاظت ونه شو، دکان کنډر مې بیا شوی دی. ما خو صورت فاتحه په مور باندې چوپ کړه، سار او ماښام پې چوپ کومه، خو جوړه نه شوه. زه خو صورت واقعه هر ماسخوتن ویمه. بله ورځ ما ته چا وی یاره ډېر غریب مې دا صورت وي تا راته ښولې دی ویمه، بیا وایي هېڅ فایده نه کوي. صورت فاتحه خو زه ویمه چوپ کوم، مور خو جوړه نه شو. هلکه تاسو نه تپوس کوم، دا د رسول الله مبارک وینا ده. حضور پاک رښتیا وایي که دروغ وایي؟ که د لږ معمولي دروغ ووایي کفر ته لاړې. نو زه دې اوس پوهیم دا چې یو ظاهري مادي اسباب دي، یو روحاني اسباب. مادي اسباب عقیده یقین نه غواړي چې ته تږې اوبه دې وڅښلې که یقین دې پې وکني نو تنده به دې ختمېږي. چې اوږې ډوډۍ دې وخوړه که یقین دې پې وکني لوږه به دې ختمېږي. او روحاني اسباب غیر مادي هغه مضبوط یقین غواړي. که یقین دی او کار به کوي او که یقین دی نو کار به نه کوي. یو مثال دی خو درته ویم، یو لطیفه ده خو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو تقریر دی. یو ملا صاحب به د جمعې په ورځ تقریر کو. یو ځل په تقریر کې د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل بیانو. جوش کې راغی، یاره بسم الله کې دا برکت دی چې په دریاب ورځه او بسم الله وایه او نیغ پې پوریږي خپه به دې نه لمدېږي. یو باندېسې ناستو په جومات کې، باندېسیان خو سادهګانې. ملا صاحب خدای د سره ښه شخره چې دم دې راتاوخوا. زه خو چې جومات ته راځم منځ کې سیند دی، دریاب دی، نو په کشتۍ کې راځم، د کشتۍ ډریور چې دی مانډګي هغه له پیسې ورکوم، خره چې دم دی وخوا. خو چې مونځ یې وکړه او نیغ لاړ، په سیند ورغی بسم الله الرحمن الرحیم ور روان شو. واقعي لکه سړی چې په سړک روان وي، اړوخپی له همدنه شو چې ځي او راځي بسم الله وایي. به یو ځل یې د ملا صاحب له ډوډۍ وکړه چې ما سره به دعوت قبلې ډېره ښه ده. چې روان شو سینګه باندېسې مخکې د ملا صاحب ورپسې دی. چې سیند ته سینګ نږدې شو، ملا صاحب بریکونه راښکل، کلک ودرېده، هینډ بریک یې هم راښکل. باندېسې ورته وي استاد جي راځه که نه؟ وایي چېرته؟ وایي زما کور خو د دریاب نه پورې غاړه ده. نو یې صبر وکړه چې کشتۍ راشي که نه. وایي په کشتۍ څه کوې؟ وایي په څه کې به ځو؟ وایي تا هغه دم نه خولی هغه بسم الله والا، هغه دم وایه او راځه پې. وایي مونږ غر کې مونږ غر کې یو استاد جي تا چې هغه دم خولی، زه خو همغه دم ویم او ځم پې، عمل مې پې کړی، خپه مې هم نه لمدېږي. او ته پې عمل نه کې، مخکې شه مخکې شه که دې خانګو کې لاس در کوم، الوړې دې را بغوم. وی یو څه عمل پې نه کې. استاد جي ورته څه وایي؟ وایي دا زمونږ هغه خولې نه دي که نه؟ خبره خو مې ټیک کړې ده خو زمونږ هغه خولې نه دي. ما ته یو ځل یو سړي تپوس وکړو، وایي ما ته دا مسله ده، یو وظیفه راته وښایه، وظیفه مې ورته وښوله، مې دا وایه. ما ته وایي ته بیا رالو نه وې؟ مې ستا مازغه خراب دي، ناجوړه ته دارو بدله زه خورم. مې ته ډاکټر له لاړ شه به ته دارو لیکي. دارو راواله او په میز یې ورته کېده چې ډاکټر صاحب دا راله وخوره. نو مې په هغه شي به دې په دا مازدیګر ووایي چې خوار چې زه خو در ورځې 100 مریضان ګورم، یو بوجۍ دارو ورته لیکم، دا به زه خورم، ما غر کې ناجوړه ته دارو به زه خورم. نو مې تکلیف تا ته دی، وظیفې بدله زه ویم، زه به چا له خپل مونځ به کوم، درس به کوم، که تاسو له وظیفې به وی. وایي زما خو هغه خوله نه ده که نه؟ ما ته وایي مې ستا خوله د نسوارو خوټکڼۍ ده، نسوار پکې اچوه. نو ملا صاحب ورته وایي زما خوله هغه نه ده که نه زمونږ؟ هغه مقتدي ورته مخکې کېږه، نورې خبرې پرېږده، خو ساده سړی و. والله چې په دې سیند کې دې منډم،
ستا خدای هغه نه ملا صاحب وایي دا څه په جنجال خدای دې بیخ د دعوت او د ډوډۍ وباسي څه په مصیبت واوړېد په لیوني واوړېد باندې سې ورته وایي روغه کو زه رانه مخکې کېږم لاس را زه بسم الله ویم ته مو وایه که دې ډوب کړم مه راځه او که دې ډوب نه کړم راځه باندې سې مخکې دې بسم الله الرحمن الرحیم اپې نیغ روان دی لکه په موټر وی چې سړی او ملا صاحب ورپسې دی خدا تعالی وایي چې خدای خیر استاد یې خپې ټینګې که ګورې غر کېږي نو ډېره د عبرت واقع ده مولانا اشرف علي صاحب وایي ګوره چا چې دم خولی دی یقین مضبوط نه لري نو پې زړه نه شي کولی چا چې زده کړی د هغه یقین مضبوط دی پې ډاډه روان دی نو روحانی اسباب مضبوط یقین او کلک عقیده غواړي نو حضور پاک مبارک دروغ نه وای خو که تا کلک او مضبوط عقیده وویله پس خدای قسم چې دا ما څه ووی دا به کېږي نه زما هغسې شته او نه ستاسو برکت دا دی د قرآن چې ښکلی کې ثواب دی پکې برکت دا دی چې رومال ته تو کې پکې ثواب دی برکت دا چې د عزت په نظر یې سینې پورې ونیسې ثواب دی برکت دا چې د قدر په نظر ورته وګورې ثواب دی برکت دا چې رحیل وله جوړ کې ثواب دی برکت دا چې الماری دې وله جوړه کړه ثواب ولې چا ویلي دي د خدای د دین د نښو الله و عزت پکې د قرآن نه د خدای د دین غټه نښه بله نشته نو زما ورونو دغه قرآن شریف دی چې ستاسو په دې جومات یو دې مدرسه کې خدمت کېږي او ستاسو بچو ته زده کېږي او ستاسو ماشومانو لوڼو ته زده کېږي چې کم کور کې د قرآن تلاوت کېږي په دې کور به د خدای غضب او قهر نه راځي داسې ښکلی عالم خدای درکړی مولانا محمد ادریس صاحب قاری صاحب خشته اخلاق لري ښکلي خوی لري الحمدلله او ورونه ټول عالمان او والد صاحب دعاګانې درته کوي بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي نو زما ورونو ټول چې څومره خپل بچي به دې مدرسې ته رالیږې او د بناتو مدرسې ته به خپلې لوڼه لیږې به انشاءالله ټول په شوق انشاءالله ووایه داسې نه شوق سره ووایه لاس اوچت کې شوق سره ووایه په شوق ووایه انشاءالله او بل دا چې یو بچی علم ته وقف کې یو بچی او د قرآن شریف تلاوت به کوې که خیر دې موبایل خلک تباه کړی دی کوې به که نه ټول لاس اوچت کې انشاءالله وایه شوق سره وایه انشاءالله نور شوق سره وایه انشاءالله بل به د عالمانو سره د قاریانو سره حافظانو سره مدرسو سره مینه او محبت کوي به که نه انشاءالله او مولانا صاحب به حوصله افزایي کوي ټول دا ستاسو امام د امام خو د پیغمبر په مصله ناست امام د چا نوکر نی امام ته به د نوکر او د مزدور په نظر نه ګورئ بعضې خلک امام ته د ښکته نظر ګوري نه ګورئ برباد بشي دی د پیغمبر په مصله ناست دی به ستا غم خادی کې مشري د ده نه به وروستو روانې د قدر بکې د عزت پکې د چا د مخه د قرآن د مخه چې د الله د کتاب خدمت کوي نو خدای پاک به تاسو له انشاءالله په ژوند کې برکت واچوي رزق کې به مو واچوي او بچو کې به مو واچوي دعا وکړئ الله دا مدرسه کامیابه